نواز آباد خوا کې به ورسره یو جومات مسجد وي چې هغه نومیږي مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دغه سره به دغه جړه بنگله هم وي چې کوم چې د ډاکټر صاحب کلینیک ته تاسو الته ورتلی شئ او د څه قسمه مسله بیماری چې تاسو ته رافیقه وي د هغې علاج تاسو د حکیم صاحب نه ترسره کولی شئ. مینوالو بیا هم که تاسو ته په پته کې څه مشکلات راپیښیږي تاسو مطلب د ډاکټر صاحب کلینیک نشئ معلومولی تاسو ته څه تکلیف وي نو ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر غواړم چې تاسو ته در یاد کړم 0315 81 59 059 یعنی 0315 81 59 جی مینوالو هم په دې هیله چې تاسو به ټیک ټاک روغ جوړ یې هم د نور کله په شان بدن د خپل ګران قربان ناصر نواز یوسفزي او د خپل ګران مشر ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب د پروګرام د صحت زیری نه بخوند او مزه اخلي او موږ سره به ناسي موږ سره به موجود یي موږ سره پوره ملګرتیا کوي. مینوالو پروګرام ډیر ریډیو باندې مختلف قسمه سیګمنټس کیږي مختلف پروګرامز کیږي د هر پروګرام خپل افادیت خپل خصوصیت وي یعنی څه چې کم آر جې دلته راځي او پروګرام کوي دغه په شا دغه یو ډیر غټ مقصد موجود وي چرته د معاشري اصلاح وي چرته زمونږ اصلاح وي همدارنګه د صحت زیری د پروګرام یو ډیر غټ مقصد او مطلب چې کوم دی هغه د زمونږ د صحت خواله د صحت بهتري. په دې پروګرام کې زما ګران مشر محترم ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب او زما ناصر نواز یوسفزي زموږ کوشش دا وي چې موږ په هغه مسلو تاسو سره خبرې وکړو چې کوم په روزانه ژوند کې موږ او تاسو ته مخې ته راځي خو د هغې علاج موږ مطلب یا خو اونکو په ټایم یا وقتي علاج وکړو. وقتي علاج ډاکټر صاحب اکثر الرجي کې موږ ګولۍ واچو دغه ګولۍ چې دې ته زه وقتي علاج په دې هم چې هغه انتروشي ختم شي جی جی امون الله په لینټر وهم کو جی او سټیرویډ به تحاشا استعمال جی یعنی ما غرض هم ملګرو سره هم خبرې کولې چې ډاکټر صاحب دا وینا ده چې د سټیرویډونو ځان وساتئ. د سټیرویډو کوم مسلې چې دي ساده پښتو کې به سټیرویډ ته څه وایو چې زموږ مینوال چې کم تعلیم یافته دي هغې پې پوه شي. جی سټیرویډ داسې یو شی دی که نه چې ډرامایي انداز کې وقتي طور تاله موقع راکړي لکه مثال په طور ساروکاټیپ ته ټیک ته اصل کې په انګریزي ژبه کې هغه ورته خپله ژبه کې چې کوم دی که نه لایف سیوینګ ډرګز وایي ژوند بچکولو والا داسې ښه چې دا لایف سیوینګ ډرګز چې دی یادوي نو دی دا یادوي مثال په طور چې دا هیزه ده کالرا او سړی ډېر سخت دی نو تا ورته ساروکاټیپ ولګوله څه ناسه موقع درکړه چې علاج وکوله ټیک شوه نو مطلب هغوی په خپل ځای ټیک دي لکه خدا ده چې د هغې مطلب دا نه دی چې اوس د چا یورک ایسډ نه ټول عمر د موږ سټیرویډ ورکوو د چا الرجي دی ټول عمر سټیرویډ د الله فضل یو کال اخلو بیا خپله خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه صاحبانو خیر دی جی خوږ ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ زه ډاکټر جمیل د ګجرات بخشالي نه خبرې کوم. سید جمیل ډاکټر جمیل صاحب د ګجرات مردان والا ګجرات جی دا او مردان والا ښه جی ښه تاسو ته جی خپل پروګرام کې ډېر هرکلی په خیر راغلی وایو. الله دې عزتمن کړه الله هم خوشحاله کړه جی پروګرام ښکلی پروګرام دی ستاسو نه ډېره مننه جی دا ستاسو ښکلی اورېدو هغه حسن دی چې تاسو باندې زموږ اوازونه پروګرام در باندې ښه لګي. ښه جی خاموش لسه نه یم خو دا دی چې ښه جی دغه دی ډاکټر صاحب تاسو خیر دی جی بالکل خیر دی ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خیر دی جی خیر دی تاسو خیر جی خیر دی ډاکټر صاحب دا خو زمونږ پروګرام کې تاسو ته پته ده انټروګانې او دغه نشر کېږي جی که نه ډېر خوند یې وکړو زموږ خو جبې شوي وه دغه مو ورپسې کتل او ښه جي ښه هغه تاسو چې د تغبایي نه لږ غوندې شارټیج راغلی لږ ټرانسمیشن کې فرق دی جي که نه نو زما په نور چینلو مې او تاسو ته خو دلته نه هم اواز راځي که نه جي ډاکټر صاحب بس خدای پاک چې ستاسو عمر کې برکت واچي الحمدلله الله پاک دې لاس کې شفا ایښې ده او جی او ستاسو په دعاګانو ډاکټر صاحب جی ډاکټر صاحب یو عرض مې کو ډاکټر صاحب چې تاسو ته بیماری څه وه
جی جی حکم ډاکټر صاحب تاسو خبره د نور خلکو نه جدا پدې ده چې تاسو کوالیفاید ډاکټر یې او بیا مدوره وخت چې کم دینو مطلب د ایم بي بي اس نه پس او نور دنیا ډیګریان د سکدي او ټول عمر مو په علاج معالجه کې تیر شو کنه جی بلکې تاسو کورنۍ جی 50 سال د کوالیفاید یو قسم نو تاسو وړومبه د خپل علاقې ایم بي بي اس تاسو کړو کنه جی او بیا ورپسې دا دومره مطلب دا د لوی سټرګل او بیا تاسو دا دومره خدمات او د خلکو په لکونو خلک تاسو لاسونه تیر شو او تاسو کور کې نورم ډاکټران شته د الله فضل له کنه جی او الله انو مطلب دا تاسو خبره کې د نور خبرو کې غټ فرق دی نو تاسو به د مینوال دا وخت په لکونو مینوال تاسو پروګرام اوري دغه پروګرام زموږ په بلاو چینل باندې چلیږي نو تاسو به د مینوال تاسو وایي چې تاسو کوم مسله نظر د تاسو نظر د ډاکټر سره متعلق څنګه د ډاکټر اشتیاق متعلق تاسو به لک په دې باندې به چیرړه واچوي چې د حکمت چې کوم د په حواله سویل غواړي او تاسو سم مسله وا هغه باره کې بس خبرو کوي نو زما خو د الحمدلله ډیره فایده شوې ده د دیار له سوال سکار نه زما شوګر او جی او ورسره بلډ پریشر هم او جی او د شوګر هر قسمه دوايانې حتی چې انسولین جی جی دا ورته لګولې دي زما بچی چونکې افیسر دی او پکې فلاینګ افیسر دی نو پایلټ نو د هغه په ترو باندې زه په پیک هسپتال اسلام آباد کې داخل شوم او یو چې هغه نو چې هسپتال زما خیال یو څو هسپتالونو کې بالکل جی ما د افیسر کمره کړی و خو مراتو جی جی ایم آر پی سی ایم آر آئی جی جی او سیټی سکین جی او الټرا ساوند جی جی دا ټول ډیر لکول انسولین ډیر تم لګول جی جی او د دنیا دوا نه راکولې ډیر زیات خیال می ساته غلطه زما ډیر زیات خدمت کړي جی سر بلکې هغه بچرال ویلي بریګیډر جی جی هغه د زمونږه استاد جی سر او ما ورته مې دا خو به الله پاک راوځي دا او تاسو خپل دغه پکې څه خو مرض زیاتې ده جی جی مشکل داخلو ما هیوم چې کوم دنو لا علاج شورا باندې او جی او شوګر تاسو جی جی زما یو بچی ورته شو مو کو چې شفیصل مشر جی جی سر هغه ورته چې دا څنګه هسپتال دا څنګه ډاکټران یې تاسو را کوڅه کم دی کړی دي چې زما پلا ته دونه تکلیف ته او کمی نه کیدل چې زیاتی جی سر نو بیا چې څنګه نو بیا البته بیا هسپتال ته بوتلم نو هغه کوم دغه حالو جی سر بیا هغه ځنه چې راځم بس ما ورته بس ما دغه ځان ته او دلته نور علاج نه کول غواړم او یو هغه تاسو زه ته درلم سره لرا پتا راکړه او دلته درلم او یو نو تاسو دوايي الحمدلله ډیر ښه ده شوې ده جی سر ما الته چې کوم دی نو د زړه بیمارۍ علاج مو د بلډ پریشر مو ایجیبه مې روزانه شوله جی سر دا لیټریټ چې کوم دی نو دا به مې چولو ډیټری او یو او د هیموګرام امارو او یو ملي ګرام چې صبح شام 60 ملي ګرام 60 ملي ګرام جی سر او دا مټلیفټن هغه 50 او 500 او یو او لوسان او یو ټول چې دینا جی سر الحمدلله د الله په فضل باندې او تاسو په کوشش باندې او یو هغه هر څه پرېخي دي جی په دوايي مې د چیلو ورکړ مې راسي مې تور سوا جی سر یو ګولې هم نه فرمدغه جی سر او صحت مو څنګه ډاکټر صحت مو څنګه دارو دي او دغه چې کوم نه استعمالو ما الحمدلله د سرګو نظر من شي شو مکه ما شناخت نه کولې لکه چې قافله کې بو جی سر او خپل باندې و چې دا هغه هم صحیح شو شکر دی سر باندې ګرځېدو نو هغه هم چې کوم دی الحمدلله صحیح شو شکر دی او خپل باندې و چې دا او د خپل تکلیف ډیر زیاتو جی سر نو خو دې دی ما او د داسې چارې په پکې لکه والي کې ډیر زیات تکلیف ورته د خپل شپې په باندې خوب نشو کولای جی سر جی سر یا به ګرځېدم او یو الله پاک تاسو په علاج سره الحمدلله هغه تکلیف هم خدای پاک ختم کو شکر دی شکر دی ټول دیالس کالو تکلیف ته نو خامخا لګون ته څه راځي دا څه په بهر حال امید در بلرم چې الله رب العزت کام راځي ان شاء الله اصل ما دوايي پورا رد لنډي دي نو دوايي په برانه کوي راشي جی سر
ډاکټر صاحب تاسو جی ډاکټر صاحب معذرت غواړم تاسو بالکل جی تاسو د حکومت پاکستان نه کوالیفاید ډاکټر یې او بیا دومره تجربه دومره ده تاسو چونکه حقیقت پسند یې غنې دلته کې رښتیا ویل تاسو ته پته ده کنه او تاسو اسلام آباد د ټول نه غټ هسپتال وکته او بچي مو ماشاءالله ټول افیسر رینګ کې دي او په خپل ملکه معمولی ډاکټر نه تاسو دا خبره مانی ډاکټر صاحب چې د شوګر علاج زمانه بغیر نه امریکا کې شته د الله په کومه پاکستان کې شته څوک منی کو نه منی ما ومنل جی دا زموږ لپاره غټه اعزاز خبره ده ما چې چاپ کړی دي او تاسو حواله مې پکې ورکړی دا جی سر ما کوم مریضان راځي هغه یو شک ورکوم جی سر او یوال تاسو د پټه دغه نه جی سر بلکې دغه سيزونه چې تاسو کوم خولي دي او یو تاسو کا تیل او دغه سيزونه جی سر الحمدلله دغه سره د شوګر سره د بلډ پريشر جی سر او د زړه جی زما د لاسونو د کرملین کول بالکل نشته جی سر نو خدای پاک هغه خکړی له خیره زه شکر دې بس ډاکټر صاحب الله دې راځم ان شاء الله ته خیری سلام جی سر او بل تاسو ما ته هغه آفر را کړو چې هلته د کلینیک کولاوم کنه خپل کلینیک کې ان شاء الله او کله ما ته درخواست کړو جی سر او راولم بری ته خیری ان شاء الله نو تاسو له بزد الحمدلله زمون په علاقه کې زما 50 سال د پریکټیس شو 50 سال د هسپتالونو کې پاتې شوی ما نو خلک ما نه ډېر مانوس دي الحمدلله بالکل جی تاسو مقام مینوال دي ټول خپل خلک دي ټول واقف دي ما تاسو بارک اوریدلی ډاکټر صاحب تاسو یو خپل ګراف ته یو خپل مقام دی او هغه ته موږ ټول ور سلام کوو الله فضل دی هغه ته موږ اوسم سلام کوو بیا هم کوو او دا غینه مخکې به تاسو صحت دعاګانې کوو ډاکټر صاحب او باقي خو کور ور الله پاک ته ډاکټر صاحب خو تاسو مالک سره اوریدلې دي هغه اصل ډاکټر صاحب یو خبره تاسو مې کولو معذرت سره چې دا ځکه لیکچر ورکوم ډاکټر صاحب کنه نو تاسو خو چې مطلب دا چې دومره لوی مرتبه ده تاسو په نظر کې زما دا لیکچر څنګه آیا دا ضروری دی کنه ډاکټر صاحب نو زه خپل هیڅ شي نه مجي او تاسو الحمدلله چې کوم لیکچر ورکوي او جی دا ډیر مفید دی جی ډیر مفید دی علاج په دې کې هم پروت دی الله پاک ډیر فائدہ کوي جی سر جی په پورا عمل وکړو او جی ان شاء الله چې ډیر درځن او بچي ان شاء الله تعالی ډیر تاوانونه او بچي ان شاء الله تعالی بالکل ډاکټر صاحب باقي کول ور الله پاک ته دا دعاګان وکړو ډاکټر صاحب چې الله مو په صحت روغ لاره زموږ دعاګانو لپاره زموږ د حوصله افزایی لپاره او تاسو نه ان شاء الله مشورې اخلو تاسو پر هرمای روان یو ان شاء الله کوي الله مو عزت من کا الحمدلله تاسو صحابین هم د غوږونو مریضان مال ډیر راضي جی سر او جی نو په پورې راضي جی سر د تاسو خو ډیر لوی نوم دی ډیر لوی پریکټس تاسو مخکې مونږه اس مقام نه لرو خو الله دې زمونږ د سر ګلونه د سر سوري جی او تاسو علمي خاندان هم دی جی سر او دا چې الله ته حکمت درکړي دی ډیر لوی فهم پویا جی بس د تاسو اوس نظر دی بالکل جی تاسو د مشرانو دعاګانې دي دا تبلیغ والوي چې تاسو مو ګورئ جی او جی او چې الله مو مقام چاله ورکړي دی الله سره د چا مقام دی بالکل جی ډاکټر صاحب جی ډیر زیات دروند دی او د څنګه قابل تاسو حسن نظر ته سلام جی سر ان شاء الله ډاکټر صاحب الله دې له وګړو مر ژوند درکې د دعاګانو لپاره چې تاسو سوري زموږ په سرونو باندې قائم خلکو ته مې دا درخواست دی چې له وخت او پیسې مزایې کوي جی سر ډاکټر صاحب وکړه ویلې جی سر دارو به صفاده غونډه کوي جی سر ګلدار باندې ویډیو په دې کې په دغه کې بند جی سر ان شاء الله الله پکې شفای خدا بالکل جی الله نه بغواړو ډاکټر صاحب تاسو دومره قیمتي وخت را کولو یو جهان مننه ما څنګه لفظونه نشته تاسو شکریا ادا کوم تاسو حقیقت پسندای د لوی نظر او د لوی زړه د الله په امان یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خجی
موږ سره په لاین باندې ډاکټر جمیل صاحب چې ټول علاقې د نوم نه خبر ده. زه د ډاکټر صاحب یو خبر وکم مینوال ویګین د ډاکټر صاحب او ناصر نواز یوسفزی حقیقت دار چې موږ او تاسو په پروګرام کې ملاقات کیږي او بیا موږ نیو خو نن یقینو که تاسو ته چې ما غاړي کې کوم د خپل کلیوالو خبر وکړه مینوال به هم د دینه خبر کوم چې مینوالو زما په گاوند کې زما پر رشتہ دارای کې د ډاکټر صاحب د شوګر مریضان خشوي دی وغي پرون مال رال چې ته موږ له ریکوست موږ درته کو چې زه بیا روان یم بهر او نور مکلی کې سوچته نه نو موږ له شوګر دوی د ډاکټر نه واخله ما وی ډاکټر صاحب ګیندا چرته مال چټ راکې چې موږ له دې اړې نه دوی راړه زموږ سکار دی مو ته مې رسید یا چټ چې کم دی راکا وینا چټ خو نه وي تاسو چې کم ډاکټر سره پروګرام کوي ما اشتیاق سی بیا دی یا مې ولي وی زما غوږی چې مور دغه نه علاج کوي د شوګر نو ټیکی ګینینو خني دا کس چې څوک غواړي جی زما ناصر نواز نوم دی ما خلک خپیجنی ما سر دی راشي زه به کس سره مخامخ کم دویم کس چې سعودي عرب نه راغلو دا ما سر چې کم ملګری راځي زیارت خان د دو خیره دا موږ سره چینل ته چې کم ملګری راځي زیارت خان د دې خیره اسد نوم نه د مانیرا کلی دی دی وی چې هغه د کله د سعودي عرب نه خلاص په دی وجراغه چې دغه بدن کې حرکت ختمېدو کیو ا کټ کې پروتو نن هغه چې مونږ کار راشي نو خوګه چیمس کې بلکې نه غدا وی چې زما شوګر دی نو مونږ ته پته لګي چې دغه کس شوګر دی نو یقینو کې هغه شو نو هغه بیګا چې مونږ غپ لګو دی ملګری سره ما نو مې ډاکټر صاحب کې ماشاءالله ډېر کمالات دي نن چې ما د ډاکټر جمیل صاحب خبرې ووري د مردان نه ماشاءالله یو ډېر انسپریشنل خبرې مونږ سره وکړي په دغه خبرې اترې کوو خو یو کال بل خو بیا په خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي یو د کم ځای نه؟ وسیم اکرم خبرې کوم سلیم خان نه جی. وسیم اکرم د سلیم خان نه ورور خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو. ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني. ها وسیم اکرم ورور دا راته وایي چې تاسو چرته د علاج لپاره ډاکټر صاحب حکیم صاحب کلینیک ته ورغلی؟ او جی ها جی مسله څه تاسو ته وسیم صاحب؟ منګه جی خوراکه هغه بیمار و دا بیوشي به پراتلم او بیبي پویدو به بنا. ها جی دا څومره وخت نه بیمار و؟ دا تقریبا یاره ډېر وخت نه بیمار و تقریبا. ښه جي ښه نو تاسو خو به د حکیم صاحب نه مخکې نور د انګریزي علاج چې ورته موږ وایو که نه دا به هم تاسو کړی وي که نه؟ او جی یو څو ځان ته مونږ ښولې وه خو هغه هغوی به پرې نه پوهېده بیا دوی سره مونږ ځلو ډاکټر صاحب سره. ښه جي نو چې هلته ورلی نو بیا څنګه چلو شو جي؟ اوس ښه ده جي ښه ده. هغه بېهوشي څنګه شوه مسله بیماري څه وایي خوراک یې څنګه دی؟ بالکل ارسنه الحمدلله اوس ښه ده بله ورځ مونږ تللي نن زه بیا هم تللی وم. ښه جي ښه نو دوایي هو نور راړه؟ او جي دوایي راوړه. ښه او څنګه هغه بېهوشي پې بیا راغلې ده که نه؟ نه جي بیا پې نه ده. او مازغی څنګه شو سو مازغی صحیح دي برابر دي لکه ستاسو د خوراکۍ؟ هر برابر دی الحمدلله. ها بس وسیم اکرم صاحب تاسو ته چې هلته حکیم صاحب کوم علاج ښه یا کوم پال پرهیز تاسو ته ښیي نو بس لږه مهرباني کوئ په هغې ورسره عمل کوئ انشاءالله العزیز موږ به ګارنټي درکوو چې تاسو به الله تعالی جګ جوړ کوي که خیر وي. ټیک ده جی ښه نور اورېدونکو ته به زموږ وسیم اکرم ورور څه ویل غواړي چې د حکیم صاحب د علاج لپاره ورشي یا که نه څنګه چلو کي؟ بس مونږ خو چې څوک بیمار یې هغوی ته دا ځای ښه ښه جي ښه ډېره مننه کوو. ډاکټر صاحب نه علاج کوي هر چا ته زه وایم ډاکټر صاحب خواته ورشئ دا پته وله ورکوم. ښه جي ښه ستاسو دا ډاډګیرنه چې کوم دا ستاسو دا په موږ باندې دا کوم خلکو له پتې ورکول مطلب دا دی چې ستاسو په موږ اعتماد دی د دغې ډېر زیات مننه کوو ډېره زیاته خوشحاله یو په دغه ستاسو نه. او جی بس ډاکټر صاحب له خدای پاک ژوند ورکړي عمر ورکړي خدای پاک دې سلامت کړو ساتي. امین امین. په الله ګران شي وسیم اکرم صاحب چې راغلی یو موږ سره دومره امین او تاسو خوراکۍ له دې الله صحت ورکړي تاسو ډېره مننه کوو چې راغلی یو موږ سره دومره ښکلې خبرې شریکې کړې. ډاکټر صاحب موږ سره وسیم اکرم په لاین هغه د خپل خوراکۍ د بیمارۍ خبره هم کوله. اکرم ورور د کوم خوراکۍ وکړه جی جی نو مطلب دا دی چې داسې عمر کنه لکه مطلب دا دی چې دا بېهوشي په جسم راتله او په هغې کې لکه چې داسې مرضونه راشي نو ټول کور ورسره پریشان وي. دې خوا بېهوشي ده دې خوا سر درد دی دې خوا یره ده دې خوا غوسه ده دې خوا
خواړه درزار دی دا هغه بیماری چې بیا بیا تاسو ته وایم لکه مثال په تور باندې تاسو بیا بیا وایم کنه چې جبه تار وختنی وي داسې کې دغه به دوه مسلې راځي په دغه دا شوي چې مالګه ته ډیر زیات ځکیږي دغه خاص کر دا جبه تار دغه بیوشي دا دغه سر درد دی دغه باباسه ډیر کوي اخر کې غوګونه بنديږي کولاویږي شونکار پکې راځي نو بیا پکې د غوګ ډاکټران صاحبان د غوګ اپریشن دي کی دا لاس شپې د لاندې راشي اودي سال بیا پکې ورځ دوره حتی درد ورسي چې د ارتوپیډیک سرجن سره پکې د لاس اپریشن دي کی د عمله دومره ستړي چې تزینو الته کې ډډه راځي نو هغه پکې د لا اپریشن دي کی نو د خواړه درزار کوي او مصیبتونه د خوا د زړه ډاکټر سره پکې دغه دوايانه شروع کی او دا بیمار دی چې اخر کې ولا بیا دماغ شاټونه دی ورکي نو دا بار بار وامه چې دا په لګو ډزې دي د لما چې کوم اور وغیرہ ونیسه هغه اور باندې یو ډزو کو د خو الحمدلله ټول بیماری هغه ټول اپریشنونه ټول ډاکټرانو الله پاک بشکره یو کال بل جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي د کم ځای نه هم خبرې کوم د سید آباد نه هم خبرې کوي سید آباد نه او جی خطا است خپل پروګرام کې خوراکه هر کله وایو ډیره مننه مهرباني خجی هم دا راته و چې حکیم صاحب له علاج لپاره ورغلی تاسو او جی زه خپل ورغلی ما اني بیمار و اول مې اني لرا خجی بس موږ پروګرام ولا ریډونو بس زما مور خو ډیره درځېدل و ډاکټرانو باندې مسله ورته سواګرانې خور تاسو مرکه ته څه مسله و ډیره تریخه مسله و او ډیر زیات علاجونه کړو خجی پنځو کالونو داغه پترخي ټکانه او درد به راتلو موږ بیا هسپتال ته ولاړو بس دوايانې به هم خوري خو بس افاقې نه کېده خچ بیا تاسو کله حکیم صاحب لورلې انو بیا جی تاسو چې حکیم صاحب لورغلی او تاسو د مرکې د علاج باره کې تاسو حکیم صاحب سره خبرې وکړې بیا تاسو څنګه علاج خو محسوس کو څنګه بیا وشو څه چلو شو او چې زما مور دې کله راو هغه کې علاج وکړو نو اوس خو ته نه درد راځي او شکر الحمدلله ګرمي او تراته هغه هم اوس نه راځي ګرمي په راځي مزل به وکړو بس ساده رامات شو هغه مسله ختم شوې ده او ډیره خدا وجود خوراک څنګه دي پرسو به پوجي چې هغه خشيري خوراک برابر دي او جی ها او تاسو ته بیماری و تاسو مرغلی وي او جی زه هم بیمار ما به علاج کوم بس دغه نه کېدو بیا چې زما مور اول دې علاج وکړو بس مې زما رانه سره خښونه بس خجی زه هم بیا علاج وکړم بس زما مور سره خښونه بیا ول زم بوتلم خجی نو چې دوايانې راکړې ما د یو خورله جی په یو دغه سره زما په ګردو باندې به درد راته د شپې به ما درد رالی بس د شپې به زه ډاکټرانو پسې ګرځولم خجی خو بس زما به هغه ستنې به راته وکړې هغه ټیم سره به ښه بیا به څه خوالې نه راته هغه درد هم اوس نه راځي او په ګرمي به راباندې ډېره زیاته راتله هغه ګرمي مې هم ختمه شوه پښتو به مې دړو او ډېره زیاته خرابه شوې وه نو کوم ډاکټر نه چې به ما علاج کوو مخکې د دې نه مخکې به ما کوم ډاکټر نه علاج کوو نو زه به لا به زه خرابېدم چې زه کله هغه نه لاړم ما ورته ډاکټر صاحب زما خو کومې کپړې چې وي کوم تیزات چې وه په ما لویېږي زه خو وجود مې کمزوری کېږي نو او جی نوره به خرابېدم بس هغه نه ما بس خو انشاءالله دې ډاکټر سره د شکر دی ښه کېدو عالم او ښه شوم شکر هما خور به زموږ نور اورېدونکي دې وخت کې د هما خور غږ اوري هما خور به زموږ نور اورېدونکو ته څه وایي چې د حکیم صاحب نه علاج وکړي څنګه طریقه وکړي جی شکر الحمدلله زه خو ورسره ښه شوم او کوم خلک چې زما اواز اوري څوک هم زما اواز اوري هغوی ته زما دا پیغام دی دا نو ته خبر دی چې ډاکټر صاحب ډېر ښکلی علاج کوي او راشئ وله انشاءالله مطمئن به ځئ ټیک شوه جي تاسو ډېره مننه کوو چې راغلي او دومره ښکلې خبرې موږ سره او زموږ ټول اورېدونکو سره وکړې ډاکټر صاحب موږ سره هما خور و د سید آباد نه هغې د خپلې مور د بیمارۍ حوالې سره خبره وکړه جی جی پنځو کالو راسې علاجونه کوم د الله فضل تاسو ورڅ واورېدل چې څومره پړسوب راغله او دردونه راغله هغه پړسوب هم موجود کې ختم شو په لار هغه ستړی کېدل ختم شو سره ستړی کېدل هغه څه خدای ښه کړل دغه ماشومه چې وه چې مور یې ولیده ځکه دې بهر پاسېدل او دغه چې مور مې ښه شي هله به کومه نو بیا د علاج شروع کړو د دې څومره مسلې وي الله پاک هغه ټیک کړلې نو ناصر نواز بس زما خو یو خبره ده زما مثال د توت ته پاڼه ده او کچاله مې الله پاک خسر زر کې او خاور کې نه جی توت پاڼه خو غلط بدی دی هغه خپل خبره ته ډاکټر صاحب ورزو ډاکټر جمیل صاحب چې کوم خبره وکړي تاسو دغه خبره وزارت کوم ماشاءالله داسې ګور د جی د صلاحیتونه چې دي دا ګاډ گیفټي تاسو خپل شاعري په دې خپوي دا شاعري چې مونږ کوو دام یو صلاحیت ارچاله الله نه ورکړي بعضي خلکو له ورکړي دغه رنګ جی د شفا چې د الله تعالی
تاسو لاس کې خیدا او نن خو په دې خبره قائل پدې شم چې ام بي بي اس زما ام بي بي اس ډاکټر لایف زما پروګرام ته کالو کو غي سوې نو لکه ټول اوریدونکو مور ډاکټر سے عظمت ته او ام بي بي اس ډاکټر چې ام بي بي اس یو ډیر لوی نوم دی 50 سال پریکټیس او 50 کال هغه په خلکو خدمت کړی دی د ام بي بي اس ډاکټر دی هغه راځي زموږ پروګرام ته او زما ډاکټر صاحب لاغه ډاډګرنه ورکې ستاینه کوي نو یقینو کې چې زه په خپل کاپلو کې نه ځایږم نو لکه دا غي حسن ضرب ته کنه زما غوند سل ډاکټران چې ټاله شي جمیل سے برابرې نشي کولای کنه لکه غي دا هم وی چې لکه علاج غي د کم ځای نه وکړي یو کال خو ډاکټر صاحب بیا خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه تغبینه شاعروم د تغبینه شاعروم رو خپل پروګرام کې ته هر کله وایو مهرباني تاسو خیر دی جی مهرباني تاسو خې شاعروم بھائی خیر شکر الحمدلله گزاره مشوي ده خجی ښه شکر دی دا راته وایي شاعروم بھائی چې تاسو ته څه مسله وه څه بیماري وه تاسو ته زما خو د شوګر مسله وه خجی ښه د څومره وخت نه شوګر ډېرې علاجونه مې وکړو دا انسولین مې مې استعمالولو جی جی وخت ډېر و چې خو څه سمې نه خوړو ښه او د ډاکټر صاحب له چې درلو نو دا دویمه پیره ده انشاءالله الحمدلله ډېره ګزاره مو سره روانه ده ماشاءالله ښه صرف د خپو کمزورۍ مسله مې لږه پاتې ده نوره مې ډېره ګزاره شوې ده ښه جي نور مسلې هغه ستنې والو هغه شوګر سیوا کېدل هغه ستنې به تاسو والې که نه هغه ټایم څنګه صحت څنګه نن خو ستنې نه وي د حکیم صاحب علاج کوي نو نن هم صحت څنګه دی نو صحت مې شکر الحمدلله ډېر ښه دی ستنې خو مې بندې کړي چې زه ډاکټر له درغلی یم او واپس راغلی یم نو ما ستنې بندې کړي چې اوسه پورې بیا نه ده کړې جی جی ښه دا راته ووایي چې تاسو کله دا شوګر تاسو سره څومره وخت نه لګېدلی دا ما ته جي 2010 کې لګېدلی ښه جي ښه 2010 کې لکه تقریبا 10 کالې برابرېدو کې دي څومره یونټ ستاسو څومره یونټ دا شوګر هم څومره وو ډېر به و لکه مطلب هغه لکه 250 300 همار خیري مرحله پکې 600 ته رسېدل انسولین به سوره وهل انسولین به سوره وهل او انسولین خو به ما بیا چې انسولین ما شروع کړه نو انسولین به ما 20 د ماښام 15 ماښام او 20 د سهار 15 به تاسو 15 ماښام او 20 د سهار اوف دا دومره انجکشنې به تاسو کولې 35 یونټو کې به 600 شوګر اوه بیا به هم دومره غټ شوګر 600 شوګر به او نو دغه بیا د هغې څخه لکه راکمېده به بیا به 300 400 لکه دا دومره انجکشن چې به وشو نو راکم به شو 400 تر راکو شو او دې سره به راکم شو لکه دا به 400 به کم وجي لکه 300 350 400 او 350 دا 400 دا به لکه راکم اوه خجی ښه بیا چې کله تاسو حکیم صاحب له ورغلی یو علاج هم شروع کو نو څنګه محسوس کړو صحت هم څنګه محسوس کو د خپل علاج نه څومره متاثره شوي تاسو بیا زه چې ډاکټر صاحب له درلم نو ډاکټر صاحب نه لکه ما دا تپوس بیا ونه کړ زه چې راتلم چې زه انسولین کوم زه بنده کوم که شروع وای که څنګه چل وای ښه جي ښه ما په خپل تر باندې لکه انسولین بنده کړه ښه جي نو زه چې بیا دا په دویمه پې راغلی لاړم نو ما ته وي چې که انسولین کول نو ما ورته یاو نو اوس څومره کې نو ما ورته وي چې یاره ما خو انسولین بند نه کړله ښه جي ښه او دغه نو ما ته ډاکټر صاحب وي چې تا خو ما نه تپوس نه وکړی تا بنده کړله تا به لږه لږه راکموله نو ما ورته وی چې یاره ما مکمله بنده کړل ما لکه فرق راته څه نه محسوسېږي لکه پیازې به ډېر راتلې دغه به ډېر تکلیف به وراته لکه هغه تکلیف زما کم شوی نو ما به دې وجه انسولین بنده کړه ما نه روان ټیک شو جي زموږ نور اورېدونکو ته به شاهروم ورور څه پیغام ورکول غواړي نو پیغام خو دا دی چې ما خو د 10 کاله علاجونه وکړل که نه جی جی ما د جوړو بوټو دوايانې وکړې د ډاکټرانو هر خو د پېښوره پورې د مردانه پورې هر یو هسپتال ما وکتو جی جی او دمګرو له لاړم دغه مې وکړو خو هېڅ دغه مې فرق مې نه راته ښه جي او د دې سره الحمدلله چې د دې سره لکه ما ته څه فرق نه محسوسېږي زما دا ده چې ګزاره زما روانه ښه ماشاءالله ماشاءالله تاسو اړو فرق نه محسوسوئ اوس خپل بدن کې نه لکه فرق نه محسوسوم صرف د خپو کمزورۍ او ګرځېدو راته لږ تکلیف دی خو دا به انشاءالله دا خو به ښه شي دوايانې راکړلي بیا دا به انشاءالله کور شي انشاءالله او نور راته څه فرق نه ما ته دې بیرته یاد کړه چې ته دغه ورته ولیکم طاقت څه څونه ورته ولیکم تاسو چې دې بیرته کله ډاکټر صاحب له لاړ شئ شاهروم بھائی
انو تاسو حکیم صاحب ترایات کې چې تاسو ته طاقت څه دوايي مولي کې وسره ټیک ده جی حاجی مزه دا کمزوري مې ده نو خو مې لکه سپا خیر دا کراچي سمندر ته رسیدلی وي هغه ته واپس کړی الله بوکو سمندر د غاړې نه جدي واپس شوی کنه لکه دومره بس ډوبېدو والوي او شکر د الله تعالی ډېر لوی خیر پیښ ک کنه ان شاء الله دا وړه خبره ده دا بم خشي شکر دی جی تاسو ډیره مننه کوم شهروم به چې تاسو راغلی یو زمونږ سره زمونږ اوریدونکو سره دومره خولي خبرې شریکې کړې ماشاء خدای تاسو خسته دي خدای آباد ساته امين خدای کامیاب ساته ډیر مننه خاد آباد او بریالي اوسئ جی خجی مونږ سره ډاکټر صاحب پلاین باندې او شایروم تخبای نه لکه د دوره شوګر او چې 35 یونټ به اواره نو 400 لا دا لکه جی ساده پښتو کې چې لکه زمونږ اوریدونکو په پوي لکه د 15 لستنې ځان لسار والے ماخام والے یونټ او شل یونټ بده سحر والی لکه دا دومره شوګر 400 تراله لکه دا به کم شو اوس د الله فضل ما خدای ته وی ته په کلاره کړه راځي چې لنټر روزای نشي شټم برور کړو په دې ترس ور کړی او جوی بغیر مشورې به انسولین بند کړو مطلب دا ما مشوره وکړ به خو بهرال بیا هم دا چې کوم نو شوګر مر پر وتا وجودم خوش او خپل خو دا ما ولانه راغله نو خپل خو مطلب دا چې هغه او د کېدول او دغه تل کراچي سمندر ته ورسېدل دا وصل ته نه واپس راولم خجی د ډاکټر جمیل صاحب دا خبرې را سره به کوي خو جی او کال بلخله ما اخیری ساتونه دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوږ روډ می سوک ته د کم ځای نه دی ټوپای نه خبرې کوم خانزاده جی ټوپای نه خانزاده خپل پروګرام کې تر ډیر هرکلی وایو مهرباني جی تاسو خې خانزاده صاحب ډیر دې الحمدلله خجی خانزاده صاحب دا راته وایي چې تاسو د حکیم صاحب نه علاج لپاره ورغلی تاسو حاجی تاسو شاه عثمان نه مونږ ته دی جماعت جی ها او د سر نه تاسو د سر باندې خوګیږي جی او تبه دی و بدن کې حاجی له پیاده د مال درې ځله خو باندې پیاده خاصه بیان هم کړی جی خیو زلاړ یو یوې دوای سره خدای پاک ټیک کړی د سر د خوګیدو لا تکلیف ته تر سوره وخت نو خانزاده وای یره دا تقریبا ما سره ډیر وخت تقریبا ډیر لسکاله بګی دیار لسکالو تکلیف یو ځل حکیم صاحب لاړې دوايي مراړه او ټیک شوی بیا بس خښ وی لکه مطلب دوايي هم بس کړ اج یو کور واړه بیمار تقریبا 2 لسکاله دغه بیماری کېدل دغه څه بیماری وږي هغه بس دغه بیماری وږي خجی ښه انو هغه څنګه ټیک شو دوايي سره بیا یو ټیک لږ معمولی پر دا راځي بیا خو هغه بالکل ټیک شو خم ماشاءالله ماشاءالله خانزاده صاحب تاسو دی وخت کې زمنګ نور اوریدونکو هم تاسو غاګوري تاسو د ټوپای نه خبرې کوي زمنګ نور اوریدونکو ته بس پیغام ورکوي د حکیم صاحب حواله سره د علاج حواله سره ټول پاکستان د درخواست کوم سوال کوم جی نه خراب یا پیسې دې نه خرابای بالکل جی صحت هم نه خرابای او پیسې دې نه خرابای ټوپای کې کوم جی جی زما څو سوال منی یونت منی زه د درخواست کوم ټیک شو جی تاسو ټول د غږ چې د تاسو د आवाज چې د ټول اوریدونکو واورید خانزاده صاحب دا راته چې په ټوپای کې تاسو د کم ځای مونږ د مټونو دي مټونو یې خجی مطلب تاسو نه څوک تاسو کول غواړي یا تاسو نه ډاکټر صاحب حواله سره معلومات کول غواړي نو خانزاده رور چې کم دی دا په ټوپای کې د مټونو دی وارث صاحب نوم دې څه دی هلو تاسو د والد صاحب څه نوم دی خانزاده صاحب زما د والد نوم خانزاده شیرداد ټیک شو جی تاسو ډیره زیاته مننه کو چې راغلی او دومره خولي خبرې مونږ سره زمونږ ټول اوریدونکو سره شریکې کړې وعلیکم السلام ډیره مننه جی آباد او بریالي اوسئ ډیر مننه جی ډاکټر صاحب موږ سره خانزاده ولدي شیرداد د ټوپای نه د ټوپای کې د والد صاحب نوم شیرداد صاحب دی او د مټونو اوسیدونکو دی په ټوپای کې د مټونو اوسیدونکو دی مطلب موږ خدای په پته ورغو چې روکېدو شي خو نه کړو شو ذمہواریو او دا خو د ثوابای اوریدونکو لپاره یو دغه چې لکه دا رور چې زموږ د ټوپای دا ځای دی بالکل معلومات کول شي وینم ته نزيزي زموږ به ترای پوسی پر رسو جی بالکل او چې غلطه ثابته کړو انټرویو 20 لک روپۍ نه غواړي
بالکل جی نه پس ما په اف ام نه ویني و امر بالکل خل د دیال له سکارو سرخوږي وجي یو دوايي سره ډاکټر ماشاءالله کله چې وې ما چې زوړ سرخوږي علاج دا کول ولا الله پاک ته خو ما خبرو دروغ ني چې ته هم نشته دا په امریکا کې نمومي و لندن کې به نمومي و امر او باقي د کور ور دور سکالو مسله وا جی هغه بیماری وا کوشش در تعلق ساتلو مطلب غام الله پاک کړل کنه خو رکیلم الله اسیت ورکو بل خبره دینه مخکې چې کوم بیمارو د شوګر نو دا تاسو مطلب تاسو وړاندې دا خو مطلب ما خیر 10000 نه بسې وانټ روګان زما په د ټول چینل بالکل هر هفته راځو او ټول د سیوان روګان او یو انټرویو داسې نشته جواب تاسو ماته مخ پیدا کړئ او نه غلط ثابتول شي بالکل جی ډاکټر صاحب په اخیری ساتونو دی پتلوتلو کې با زمونږ د اوریدونکو له څه پیغام ورکوي تاسو یاره پیغام خو له دا دی کنه جی چې بس ته ځان خیال ساتي زه به نور څه موږ په ستړي شو خاطر داسې نوادرو او دا به ته وایم چې بس سبا ور 3 بجو له شوګر بیماران چې راځي نو 3 بجو د راشي د وخت نه راشي نو هغه غریبانان بیا تنگ شي 3 بجو د راشي او باقي دا نن تاسو ته پته ده نن ما اسسټنټ ته ویلو چې ته بیمار مرا غواړه کنه که څو ټلیفون کوي جی ما بیمار مرا غواړه چې موږ ته رش جوړ نشي زه پر اسانتیا سره د شوګر نه علاوه بیماران ډیل کوم او بیا شوګر والا په وخت لیکچر ورکم تاسو پته ناصر نواز ورو 95 بیماران بغیر تاسو بغیر شوګر رالل 95 ښه خو دې سره بلکه د سکو مثال ډاکټر سی بیا د مریضان ډیر شي بیا ارماز مریض له ټایم ورکول او بیمار چې دا کرانیک کیس ته مزمن چې زمانه په وختي او بیا هغه پورا راسپړ او هغه سره ټایم ورکول ګنټه خو په یو مریض بلکې په هیستوري غوښتو باندې او جی بالکل جی بالکل او اکثر مینوال د دې خبرې گواہی چې زموږ پروګرام ته بجې ټایم دی شروع کیږي نو په باندې اتی دا ډاکټر صاحب دغه مریضانو ته ایثار وی پاغي وجه موږ لیټ شونه زموږ دا شو 10-15 منټ لیټ تاسو سوچو کوي کنه هغه بل شیدو کې چینل کې راته دا غځای چې کوم مالک ته چینل او پروډوسر سه بغل ته ویره چینل ته بیماران راغړل چې خو تنگ کړی ما وی ته خلار شي پروګرام شي او مال چې کوم نو فون دغه د چینل فون نو هغه چې بل ورځ پس صرف مایزه راځم نه بجوله هغه چې لاړم نو بیا چینل کې ځای نو ورو چې کوم هغه لاله مسله جوړه شوله په پوره چینل کې مطلب دا چې ډیر لوی ځای دی ورکه نو سره د کمرو ما خو یې ته لسپیدرس بیماران به دلته به وګوري ډاکټر صاحب بس خبره وخت ته شیخ علي صاحب هلته کې صدر کړه هسپتال د ما داري چې بروډ بیا ګاډي ولاړوي او د الله فضل له کنه خو خبره دا ده چې دا خوبي نه چې بیماران دار چې ځل تک به ما منځي مواریم نه کنه چې یو بیمار ګور وغله ټیم ورکړو ګرانو مینوالو مهرباني کوي چې به تاسو پکې خیر دی مراد ټلیفون کوي نو په ما هم لګ لوډ کم وي او که ژوندیم نو په نمبر به ګور باک درچا قسمت چې الله ولا زما په لاسو چاله شپالي کړی ابو ترسي او د خالد ور پرست نه د اهم بیماران خیر دی بچي گزارم کوي د شوګر بیماران د خو تر بټخیل د خو ډیر او د خو درګي او د کوواټ او د اسلام آباد نو هغه په سر باندې پرشر نور څه پرشر نه کې چې وته هم کو چانه وخت نو زاشته ارسه الله فضل له کم اس کم بل خلک دی چې واپس دي نو غیته مشکل وي په اخر کې چرته می خاده باس ولی ګلالي ننګیالي بریالي وسی استاسو ور استاسو قربا ارزه ډاکټر او حکیم حافظ وقاری شاعر او ادیب استاد تزیه نگار افسانه نگار و کالم نگار و ډراما نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق رومان اشتیاق فلسفي لیونه یو ځل بیا استاسو ټولو مینوالو شکریا ادا کوي او د ټولو مینوالو چې کارونه وکړل چې سوالو جوابات راکړل چې په خاموشي واوریدو چې ډب غو واوریدو چې سر غو واوریدو او خصوصا د ډاکټر جمیل صاحب چې د مردان نه د ډیر پښتونستان یو لوی نوم دی یو دومره 50 ساله تجربه یو کوالیفاید ډاکټر او هغه دومره قابل انسان او داغه د وسط قلب لوی نظر او داغه حسن ظرف د هغه دور لوی سینا او فراخه جبین هغه ته سلوټ او سلام پېښ کوم چې هغه بالکل د حقیقت نه پردې لري کړلې بغیر څه د غرض نه بغیر څه د تعصب نه نو زه دغه حقیقت پسندې ته چې کوم دی او دغه عظمت ته یو ځل بیا سلوټ او سلام پېښ کوم په اخره کې د خپل رور ناصر نواز رور چې کوم دی نو ارزه چې په ډېر خولي انداز په ډېر خولي आवाज چې کوم هغه خاصه ده او هغه ولاسو کولنا
ټول مینوال چې کوم دغه لیسنر دي هغه دې خبر دي دغه د شایستګي دغه د شستګي دغه د چې کوم دنو شګفتګي دغه د خاصه اندازې بیان دغه نه ټول خبر دي نو زه د هغه د زړه قایل او قدردانم دا غوي هم یو جهان مننه چې دوه مصروفیاتونه ټیمو باسو زموږ استاد لپاره رالن او د پروګرام کې خپل د خپل برخه خپل او زلا سیوا کړله د الله په امان شپه په خیر کور مودان پاکستان زنده‌باد پښتونستان پاینده جی ګرانو قدرمن اوریدونکو دا ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب دغه د خوږو او د مزیدار خبرونو تاسو خوند او مزه واغسته هم دې سره جناب زمونږ د نننی پروګرام وخت پای ترسي بیا هم که په خبرو کې یا خو تاسو ته ډاکټر حکیم صاحب خبره وکړه خو بیا هم که په خبرو کې زما د ګران او ډیر محترم مشر ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب یا تاسو د قربا ارج ناصر نواز یوسفزی نه داسې غلطي شوی چې تاسو خاطر په درون شوی تاسو ته خفقان در رسیدلې د هغې لپاره ناصر نواز یوسفزی او زما ګران مشر محترم ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب د هغې لخوا تاسو نه ډیره بخښنه غواړو او د هغه ټول اوریدونکو یو جهان مننه کو څوک چې راغلل موږ سره په کالز باندې په میسیجز باندې یا د خپل کور نه زموږ د پروګرام نه خوند او مزه واغسته معلومات ترلاسه کړو د هغه ټول یو جهان مننه د پروګرام په اخیری ساعتونو کې غواړم چې ډاکټر صاحب د کلینیک پته یو واره بیا تاسو ته در یاد کړم قدرمن اوریدونکو زموږ هغه غرونه خويندې چې کم په دی وخت کې په ټوپای ګدون غازی یا په هریپور سایډ باندې ژوند کې یو غواړي چې ډاکټر صاحب نه علاج وکړي هغه د ځان سره پته نوٹ کې جناب هر کله چې دی په مین ټوپای ثوابای روډ باندې راځي کله د مینای چوک لرو رسیدي دین لګوندې مخ کې راشي نو دی ته یو ژړه بنگله په نظر راشي جناب وسره د مین روډ د پاسه یو بورډ هم لګیدلی چې په غي بورډ بلی کلی شي چې محله نواز آباد وسره یو خوا کې جمعه چې مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نومیږي جناب دغه سره خوا کې چې کومه د جړه بنگله تاسو ته تقریبا چې په یو جریب یعنی څلور کنالو کې پراته ده تاسو ته په نظر راځي نو جناب بالکل د ډاکټر او حکیم اشتیاق الرحمن صاحب کلینیک ته تاسو ورتلی شئ د هر قسم ستونزې بیماری علاج ترلاسه کولی شئ د دې علاوه جناب زمونږ هغه غرونه خويندې چې کم په مردان روډ یا په جهانگیر روډ باندې ژوند کوي اوسېږي یعنی په پنځپیر شاه منصور ټول ډیر جلبای جلسه یا نور کلی مانکای یا په مردان روډ باندې جناب ګوهاټي مانیرای دغه شانتي شوا نور کلی یا روسین ډاګای هغه ته بیماری تر راپی خوي تر ایون تر مردانه پورې او غي غواړي چې ډاکټر صاحب نه علاج کینو بالکل جناب دای چې هر کله په مین ټوپای ثوابای روډ باندې د باجا چړهای لورورسي دغه جګړه سره چې دی ګسړخ تخپل وګوري دی تبا یو بورډ هم دی روډ د پاسه په نظر راشي په غیب لیکل شوی محله نواز آباد وسره بخوا کې جمعه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بنومیږي دغه سره خوا کې به د غزړه بنگلا چې کم په یو جریب کې پراته را دی ته په نظر راشي هم د غزړه بنگلا د ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب کلینیک ته بیا هم که تاسو ته په پته معلومولو کې څه هم مشکلات را پیښیږي غواړم چې ډاکټر صاحب د کلینیک د کم نمبر چې دی هغه تاسو ته در یاد کم جناب 0315 81 59 059 یعنی 03 1 5 8 1 5 9 0 5 9 جناب پتلوتلو کې ډالې کوم تاسو ته د حمزه بابا دا یو دوه شعر زه د استاد کور په لار خو زه دا ستا د کور په لاره ته زما د کور په لار خو چې اشنا د چا طبیب شي هغه ټول عمر بیمار خو هغه ټول عمر بیمار خو جناب هم دې سره ناصر نواز یوسفزی او زما ګران او محترم مشر ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب غواړي ستاسو اجازت چې چرته کې هم الته کې خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان